اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. عزتمند مشرا کشرانو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانم خان عمر بختیار خان دی، زه د امیرالملک خان د عمر زوی زوی. تعلق میں قومی وطن پارٹی سره دی، خو چونکې امل ولی خان صاحب د صوباړي په مقابله کې د امپورټډ او د سلیکټډ عمران خان خلاف ولاړ دی. نو اگی راغلیو او ما نه د ووټ سوال کړو، ما ورته پړه د خلاص ویلي د پښتو لاس مې ورکړی دی چې ان شاء الله تعالی به زه کوڅه په کوڅه ګرځم، ووټ به دله غواړم، خپل خو مې دی د نورو نه به هم دله غواړم. نو زه راغلی ستاسو تپوس کوم په دې سیلاب کې د ارې بابا ګیله وکړه لاټین والا نه دي راغلی، زه به لاټین والا ته د دې شیشه په وساطت سره او په خپله به م ورسره دا کوم چې راشي ورې بابا له اول تپوس وکړي دا کلک نشنلي دی. دغه شانتې دا نور ځوانان چې دي هم د دې بابا څوک به پکې نوسي، څوک به خپل وي، داسې به د نورو باباګانو بچي نوسي وي. هغې ته زه دا ویل غواړم چې بچو عمران خان دی یا پی ټي آی ده، هغې له تاسو 10 کاله په دې صوبه کې ورکړل، خو په 10 کاله کې دا ان پي عمره یا د قومي وطن پارټۍ عمره په نیمه باندې کارونه کو. د هغې لنډ ثبوت زه تاسو ته دا در کوم چې کله عوامي نیشنل پارټۍ د حیدر لالایي حکومت و نو په هغې کې هغوی 2 درجنه خو یونیورسټۍ جوړې کړي دي. په دې کې د 400 ټولې نه عمړه یونیورسټي په 400 کې په دې 75 سال کې یونیورسټي نه وه. پوهنتون چې څه ته وایي په پښتو کې دا لومبنی پوهنتون دی د باچا خان په نوم باندې، باچا خان پوهنتون چې ورته وایي. نو دا په مونږ باندې په دې خوره باندې ډېر غټ احسان دی، ځکه چې په دې پوهنتون کې به زما بچې ستا بچې هم د دې سیمې د دې خورې بچې چې له اول سبق وایي بیا به پکې روزګار کوي او هر سړي ته به پکې روزګار میلاویږي. هغه خو صرف دعوې کوي چې د ماله به د بار ملک نه راځي، د بار ملک نه خو راوستو زلفي بخاري یې راوستو، ثانیه مرزا یې راوستو، دغه شانتې چې زمونږ په سیټ باندې د کراچۍ نه امپورټډ شوکت ترین راوستو، بې شمېره داسې امپورټډ یې راوستل. خو دا علاقه چې دا آبادیږي په دې خپلو خلکو باندې. تاسو کو نن دا غني خان بابا روډ ګورئ، ستاسو دا پلونه دي روډ ګورئ، دا پشتي ګورئ، دا یا قومي وطن پارټۍ کړې ده یا عوامي نیشنل پارټۍ کړې دي. الحمدلله بالکل زه په خپله سکندر خان سره په دې کې راغلی. نو دا چې دې خلکو کړي دي زمونږ دا ضرورتونه دي، زمونږ دا ضرورتونه نه دي چې د شپې یو سړی یوه خبره وکړي او بیا د ورځې د هغې نه منکري او مافیانې غواړي. لکه یو خان نو یو سپي چې داړې چینګې کړې وې او ټیزونه یې مچول، نو خان چې تپوس وکړو ویل لکه سپي دا داړې دې ولې چینګې کړي دي؟ وایي خلک یارومه. بیا یې چې تپوس وکړو دا ټیزونه ولې اچوې؟ وایي په خپله هم یارېږم. نو په دغې باندې د عمران خان باندې دغه لوبه شوې ده چې دې د شپې داړې چینګوي او بیا د ورځې ټیزونه اچوي. مطلب مې دا دی چې د دې وضاحت ځکه در کوم چې داسې هغه دې صرف په نوم پښتون دی، په نوم باندې پښتون دی، پښتو خو پکې نشته، خو هغه سره چې کوم دي هغې هم په پښتو نه پوهېږي، سره د دې چې پښتانه دي او په پښتنو په وطن کې رالوي شي خو په پښتو نه پوهېږي. لکه امل ولی خان صاحب یو څو متلونه پیش کړي، هغې کې یو متل دا دی چې یاره کو عمران خان دلته راغی زه به دې کمیس پرتوګ وباسم. نو دا متل دی، د دې مطلب دا دی خلک وایي یاره د نعوذ بالله وایي د امل ولی خان خولې خرابه ده. خولې خرابه نه د پښتو کوم دا متلونه دي، خو د دې متل مطلب دا دی چې یاره زه به ولې عبرتناک شکست ورکوم. دا عبرتناک شکست به تاسو پښتانه غله ورکوئ، تاسو به یې ولې ورکوئ، تاسو به د امل خان ملاتړ جوړېږئ، تاسو به د امل خان چې دی په لاټین باندې مهر واچوئ، وایې به بې او دا صوباړې به دې ځای نه روکوئ. نو دا عبرتناک دغه مطلب دی چې کمیس پرتوګ به تې وباسم. بیا دې کې راځو هغې نه هغوی جوړه کړه لکه فضل خان پکې ده ووایي چې زه ګورم چې دې څنګه د عمران خان نه کمیس پرتوګ وباسي. او فضل خان زه تا ته یم، خان عمر بختیار خان یې درته وایي چې ځان په پښتو پوهېږه، ځان د پښتو په متلونو پوهېږه، که پښتو رکیني لاړ شه د باچا خان پوهنتون کې پښتو یې زده کړه. د دې مطلب دا دی چې دا نه واقع به چې د امل خان د موټروې په انټرچینج باندې ولاړي او عمران خان چې څنګه د موټروې نه راکوشي نو د ده نه به کمیس پرتوګ وباسي. د دې مطلب دا دی
چې ایمل خان بس ستاسو غریب و ستاسو مظلومان او ستاسو د چا کارونه نه دي شوي ستاسو د عوامو په زور ستاسو د ووټ په زور باندې د دې نه کمیس پرتوک داسې وباسي چې دله به عبرتناک شکست ورکوي عبرتناک شکست ورکوي دا هم واده را که نه دا هم واده را که نه دا هم واده را که نه اوس ووایه عمران خان اوس دا بل متل ما درکو چې یاره داړې ولې چینګوي لکه د سپي او ټیزونه ولې دا د پښتو متل دی چې نوم یې پښتون هغه ته به د دې متل بارې کې پته وي چې نوم یې د پوهنتون پاس وي هغه ته به د دې متل بارې کې پته وي خو دا یې چا ته ویلي دا هغې کس ته ویلي چې سهار خبره یې یووي د شپې یې بدلي د کټ سر ته یې یووي د شپې د لنګې ته بلې وي عمران خان صاحب راپاسي د شپې پته نشته چې په کوم سور کې وي نوم یې نه اخلم چې په کوم سور کې وي نو فوج پسې هم لګیا وي عدلیه پسې هم لګیا وي انتظامیه پسې هم لګي هر چا پسې لګیا وي خو چې سهار په هوش کې شي راپاسي نو بیا چې دې مافیانې غواړي نه وي دا مطلب مې نو اوس زما په دې متل باندې د خان عمر بختیار خان دې متل باندې پوه شوې چې داړې هم چینګوي او ټیزونه هم اچوي نو زه ته وایم داړې چینګوه او مه ټیزونه اچوه او کنه دی خو به بیا وایي چې دوی خوله خراب دا خوله نه دا پښتو ده فضل خان او چې څوک څومره د دې اورېدونکي ځان وپېژنې پښتو وپېژنې دا پښتانه وپېژنې خپله ژبه خپل کلتور وپېژنې بیا ما یو خبره کړې وه چې یاره زه نه پوهېږم چې عوامي نیشنل پارټي دوی دا دومره ډېر کارونه کړي دي د دې جواب ولې نه ورکوي دوی یو خو د خولې خبرې د ښځو تاویلې ماویلې وي یو عملي کار وي واحد عوامي نیشنل پارټي ده چې هغې عملي کارونه کړي دي او زه د خدای تعالی ډېر شکر وباسم او د حیدر لالا ډېر شکر ګزار یم چې حیدر لالا همدغه څه موده مخکې چیلنج ورکړی و هغې کې ورته یو شی ټاکلی و دلته فضل خاني ما دومره ټرانسفارمرې لګولي دي کوم ځای دي لګولي مونږ ته یې وښایه ما دومره چېرې لارې کړي دي او ما دومره کوڅې کړي دي او حیدر لالا ورته چېرې کوڅه په کوڅه کلي په کلي وطن په وطن لاره په لاره پوهنتون په پوهنتون اسپتال په اسپتال او سکول په سکول باندې راته وکړو دغه شانتې نیرونه په نیرونه یې راته وکړو دا اوس ستاسو ذمواري ده دا ستاسو عوامو ذمواري ده چې دا خلک راغونډ کړي دا خلک راغونډ کړي دا خلک راغونډ کړي دوی پوه کړي احمد ولي خان صاحب دی لا ولې ما سره واد وید کړی دی چې خان ته څه وې ما ته یې عمر لالا چې ته څه وې زه به ستا ګیلې وکړم خو چې یو ځل دغه ځای ته ورسېږم د دې ویډیو هم ستا ویډیو کلیپ هم شته او زه هم په هغې وجه باندې چې هغه سره لګیم ستاسو چې څه مسلې انشاءالله احمد ولي خان صاحب کامیاب شي نو دا زه تاسو ته وایم چې زه به یې دله راولم بلکل دا پوښتې به هم دله کوي دا چېرې دا کوم دا نقصان شوی دی دا به هم دله کوي دا روډونه به هم دله کوي هغه نیول زما کار دی او ستاسو نیول ما به تاسو نیسئ زه به درنه روان یم او د ولي باغ په دروازه باندې به درنه ورکړو خو لاول شرط دا دی چې مونږه دا احمد ولي خان صاحب مونږ احمد ولي خان صاحب دغه کامیاب کو کامیابی په څه کې ده بیا راځي دی وایي نوجوان لکه د څه شي نوجوان یې د اتیاو کالو بوډا یې اوس ته ځان ته وایه ابي ته مې جوان نو په دې خو نه کېږي خو نوجوانۍ ته یې ګورې نو احمد ولي خان چېرې جوان دی که پښتو ته یې ګورې نو پښتون چې دی احمد ولي خان دی بلکې د پښتنو مشري کوي بیا کو راځو دی اکثر د امپورټډ لفظ استعمالوي چې یاره دا امپورټډ دی امپورټډ څه دی وایي د بار نه چې راغلي نو زه د غونډې پی ټي آی والا ته چیلنج ورکوم چې راځئ د احمد ولي خان ډومیسایل هم وګورئ چې 400 نو زه به خلاف یم او د عمران خان ډومیسایل هم وګورئ که د 400 نو زه به پاک کړم عمران خان امپورټډ دی د عمران خان ډومیسایل چې د لاهور د کراچۍ به یا به د اسلام آباد وي د احمد ولي خان ډومیسایل چې د 400 دی نو عمران خان لاول سیلیکټډ او اوس امپورټډ شو بیا راځو بیا دوی دا خبره کوي چې یاره دوی کرپشن